د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر سید قاسم علي شاه نن د باړې د ډوګرې کټګري ډي هسپتال دوره وکړه چېرته کې چې دوی د سولرایزیشن د اپګریډیشن د سکولو د اوبو د منصوبې سره سره د لیبارټرۍ او نورو ترقیاتي منصوبو پرانیستې وکړلې په دې موقع د یو پروګرام تابیا هم شوې وه په کوم کې چې د خیبر ضلع MNA اقبال افریدي MPA غني او سهیل افریدي نه علاوه د سیمې مشران DHO خیبر او نور ډاکټران هم موجود وو په دې موقع تقریب ته په خپل خطاب کې د صحت صوبایي وزیر سید قاسم علي شاه وویل چې د باړې خلکو د ترخهګردۍ په وخت کې ډېرې قربانۍ ورکړي او د حکومت کوشش دی چې د ترخهګردۍ نه ځپلي خلکو له ښه نه ښه سهولت ورکړي دوی په دغه موقع باندې د باړې هسپتال د کیټګري ډي نه د سی کولو اعلان هم وکړلو पर मैं ऐलान करता हूँ कि जिसको हम कैटेगरी सी अस्पताल बना रहे हैं और सारी लवाजमात जो है इसमें कैटेगरी सी के पूरे होंगे। बात भी आपको मैं करता चलूँ कि यहाँ पर जैसे मतलब बताया गया कि लाखों लोगों का इलाज होता है, कई कौमें यहाँ पर आके इलाज कराती हैं, तो ये कैटेगरी शुरू होगा, कैटेगरी चलेगा, जरूरत बनेगी तो कैटेगरी बी भी बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी कैटेगरी ए भी बनाएंगे। په دې موقع تقریب ته د خیبر ضلع MNA اقبال افریدي MPA غني او سهیل وویل چې د باړې او د جمرو د خلکو د صحت په لړ کې ستونزې هوارول د دوی اولین ترجیح ده. موږ لا چې کوم دي د عوامو د طرف نه ګیلې شکوې راغونې دي موږ سره هغه ګیلې شکوې باینیم پرتې دي ان شاء الله تعالی چې په کومه ورځ هم در باندې لوس وچاولو نو بیا به مرنه نه وزیر اعلی خلاصولی شي او نه مرنه وزیر اعظم خلاصولی شي او نه مرنه ګورنر خلاصولی شي دا مې محکم سره ودارو چې دا د ځمکې تنازعات ختمه شي ان شاء الله په میاشت کې تیروس پاتلې ته فنکشنل کوم انګلا ان شاء الله سٹاپ شي بل طرف د باړې خلکو د ډوګرې هسپتال د ټایپ ډي نه په ټایپ سی هسپتال بدلولو باندې د خوشحالۍ څرګندونه وکړله او وی ویل چې دا فیصله دې عملي کړی شي ځکه چې د دې نه مخکې هم سابق وزیر اعظم عمران خان او صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه هم د دغه هسپتال دورې کړې دي. محمد الله خان افریدي سنو پختونخوا خیبر.